ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رونو تاسو ته پته راځي چې نن کوم مجلس مقرر شوی دا کومه غونډه ده دا ستاسو په دې مسجد کې مدرسه ده مولانا قاری زرګل صاحب ماته وینا کړې او الله دې ژوندۍ کې برکت پیدا کړي ما ورته وی تلاوت وکړه خو دومره لږ مې ورته نه یادو چې څومره لږه وکړه ځکه قرآن حکیم چې بنده اوري نو بنده له ډېر زیات خوند ورکوي او بیا خو چې یو ځای ته لاړ شم یو خوشوازه قاري لکه مولانا صاحب په شان تلاوت کوي زه ویم چې زما د بیان هغه ټیم هم دی اوري او دا زه اورم نو دلته ستاسو په دې مسجد کې مدرسه ده مولانا قاری عمر صاحب او بل داغه مرګر الحمدلله صاحب دې ځای کې د قرآن حکیم خدمت کوي بلکې دا خپل الفاظ بلګ غونتې بدل کم د رب ذوالجلال په دوی باندې احسان دی چې د قرآن حکیم د خدمت الله د دوی نه اخلي او د دې محلې ماشومان راځي په ناظره باندې سبق وایي بعضې ماشومان قرآن حکیم یادوي رونو رب ذوالجلال د مدرسې زیاتې کې چې څومره ملکونه یې د کافرانو د هغوی کوشش دا دی چې دا مدرسې به په کومه طریقه باندې موږ ختمې کړو او دا مدارس به موږ څنګه بدنام کو دا طالبان به موږ څنګه بدنام کو دا علما به موږ څنګه بدنام کو چې مدرسو ته هیڅوک هم خپل بچي ونه لیږي لیکن د رب ذوالجلال شان ته ګوره چې څومره هغوی خپل سعی او کوشش کوي هغه امر الحمدلله مدرسې دا زیاتېږي ځای په ځای چې ګورې مدارس زیاتېږي دلته یو ځای کې ولاړم هلته یو ملګر راته وي شیخ صاحب وی په 1,80,000 باندې مرله ده وی 3 جربه زیره له چا مدرسې له ماته وی راک الحمدلله څومره زیاتېږي نن سار په بوته تلم هغې ځای کې یو مدرسه ده هغه د ریوند د مدرسې ماته وی دا د هغې شاخ دی الحمدلله ډېر زیات د هغوی چې هغه کوم سیسټم و هغه چې کوم ملګري راغلي وو په تورمزو کې عیدګاه غټ جومات دی او بیا هغې پسې 2 نمبر مسجد په غټوالي کې زمونږ تورمزو کې مدرسه د ادارة الحدیث والقرآن الکریم د وډیګرام جرندې سره هغه مسجد ډېر زیات غټ دی خو چې د هغوی هغه مدرسې هغه جومات نو لیدل نو دا خپل رانیر شو او هغه جومات ډک و دا چې کوم که دا ستاسو دا جومات چې څومره دی د دغې ځای نه یاره د دې په 2-3 ځای و هغه ټول ډک و هغه ډک ځای د نو جومات نور هم غټ او ما ته وی شیخ صاحب دې ځای کې نن 20 کسان صرف حافظان دي او ما ته وی هغه چاته موږ دستاربندي کوو د 20 کسان چې کوم دستاربندي ورته کوو نورم زیات دي خدا هغه کسان دي چې په یو ورځ کې قرآن حکیم اورولی دی هر چاته موږ دستاربندي نه کوو نه الحمدلله د قرآن حکیم حافظان زیاتېږي الله دې نورم زیات کی عالمان دې الله نورم زیات کی ورنو قرآن کې الله ډېر زیات خیر او برکت خو دې د دنیا خیرم پکې د آخرت خیرم پکې
نن سبا خو اول ما ته که تکلیف پیښ شي نو جیب کې میزان سره حکیمي ګولۍ ساتلې د هغه وباسم خولې کې واچو که چاته وی په سر مې درد دی ابه درته ویره یو پانشتان ور واچوه که نه هلکه هم نډال پکې ګوره ډېره ښه کار کوي ښه که بل ته وی ته به مې ده مړه واچو ته یو دوه پې نډال ګولۍ چې ټیک کېږي او که نه که چاته وی مری مې خوږېږي مړه ځان له میکروبیک ګولۍ راواله که نه هر انسان چې وګورې نو بس هغه ډاکټر دی او په دې دنیوي دوایانو باندې زمونږ هغه بروسه ده نرونو خوروي دغه چې کم روحاني علاج دی هغه به م کوو او ډاکټري علاج به م کوو د دواړو جهانو سردار مبارک دواړه کړي دي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مونځ کو نو په مانځه کې ولاړ دي چې مونځ یې کو دا لړم را عقرب د دواړو جهانو سردار مبارک له ټک ورکړ اوس لړم هغه زهر تاسو ته معلوم دي او دا قاعده ده چې په مانځه کې کم مار دی او که لړم دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي اقتلوا الاسودین مار او لړم په مانځه کې دا وجنه مونځ پې ماتېږي او که نه ماتېږي دغه د علماو پکې اختلاف دی هغه خبره پرېږده خو مانځه کې دا مار او لړم وجنه د دواړو جهانو سردار مبارک خپل پیزار راواغش او هغه لړم له رو برو او هغه مړک بیا وی لعن الله العقرب الله دې په دې لړم باندې لعنت راووري نه مونږ گزار پری دی او نه غیر مونږ گزار نه پیغمبر او نه غیر پیغمبر څوک پیږي نه خو به ټک ولا ورکای اوس د دواړو جهانو سردار مبارک سکی او بیره وغوښتې مالګې راوغوښته هغه پکې واچول او بیا د اخیرني صورتونه معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا صورتونه به وي او په هغه ځای باندې غوباغه مالګه به اچول او د دواړو جهانو سردار مبارک په د اخیرتي صورتونه دم کړل او دم په دغه واچو هغه زهر په خپل د رسول الله مبارک د ګوتې نه راووتل امت ته اوخولا چې دی خوا ګورې چې کوم ډاکټري علاج دی حکیمي هغه مې مکمل ګوبه مې استعمال کړي خو ګورې د روحاني علاج نه د قرآن نه مستعنینه ما د دم نه مستعنینه ما دا د دم نه واچو نورونو دی خوا ډاکټر له لاړ شه هغه علاج مو کا خو روحاني دم درودم پرېږدم شفا ورکون کې څوک ته الله دی مؤثر حقیقی برونو دا الله غنه مؤثر حقیقی الله نور الله دی وبو کې یو اثر خو دی چې دا تند ختمي ډوډۍ کې الله یو اثر پیدا کړی دی چې دا لوګه ختمي د غرنګ قرآن کې الله ډیر زیات اثر پیدا کړی دی ډیر زیات خیر او برکت د دې قرآن د وجنرونو کافر مسلمانان شوی د دې اثر ته چې کتلی دي یره وې دا د انسان جوړ شوی کلام نه دی دا اثر چې پکې نه دا الله خبر اسلام راوړي په دې سن کې زمنګ په دې تورمزو کې ستاسو د مرزو کې د مشرانو ته پته دا اندوان او دا مسلمانان دا به یوځای اوسېدل بیا چې کله دا وطنونه جدا شو اندوان د دې ځای نه ډېر زیات لاړل هندستان ته نو په دې سن کې اندوان هم اوسېدل مسلمانان هم اوسېدل اوس هم په کورونو کې دا بعضې زنانۍ د قرآن حکیم هغه درس کې ډېره لویه خبره ده نو یو زنانه و هغې به د مازدیګر نه پس د قرآن حکیم هغه درس و تدریس د هغې کور کې به او دغې زنانه به درس کو د قرآن حکیم د دغې زنانه ماشومه لور و نه هغې په سکول کې سبق وی د یو هندو لور د نه غمدې ماشومې سره کلاس ملګری کلاس پیلو ده ورسره په یو کلاس کې به دواړه سبق وی اوس هم زمونږ دا ماشومان د یو کور ماشومه بل کور کره لاړه شي هغوی کره لوبې کوي بیا کور ته راشي نو د دغې هندو چې کومه لور وه نو هغه به د خالا کر راتله او دې ماشومې سره به لوبې کولې ماښام ماسخوتن به کور ته لاړه دې خالا د خپل لور ته قرآن حکیم شروع سبق یې ورته شروع د هغې هندو لور خو به دې سره لوبې کولې نو چې هغې دې سبق وي نو همو سره کېناسته چې داسې یو دوه درې ورځې تېرې شوې
نو د هندو د لور ذهینه وه د حالات وی خاله وی ته خو د خپل لور ته سبق یو تیرې ته زره ته تیر نه کمه هغه وته بچي تیر ک کنه د 2-3 ورځو سبق یې ورته تیر ک خاله ته پته ولګی چې دا خو ذهینم ده ما ورته ویلی نه چې دې سره سبق ته کینا ما ورته ویلی نه چې ته یادوا خو شوق شته او ذهینه ده هغه ته وی بچي زما دی لور سره یو ځای تم سبق ته کینا خو چې ګوره کور د نه دینه سو خبر نشي هغه وی نه خاله څوک بم نه خبرو د رب ذوالجلال شان ته ګوره د خاله بچي سره یو ځای سبق شروع چې څنګه د خاله هغه بچي قران حکیم ختم ک دغه رنګ د اندولرم قران حکیم ختم ک مسلمان شو کلمه شهادت وي دا خاله نه مونږ دک مونږ به د خاله کرا کو او د الله شان دی را کافران چې مسلمانان چې نو تقوا پکې زموستانه بیا زیاته دغه جنې پیغله شو قرآن سره ډیر زیات محبت او حالا کر براتلا پټ به د قران حکیم غ تلاوت کو چې کوم منځونه به قضا شو ویم خالا کرو دا جنې غټه شو بالغ شو یو ځل دی خالا کراله کې ناستا او خالا سره خبرې کول او په سلګو یو جړل ډیر زیات یو جړل خالا وتوی بچي خیر د جړه وجه صدا دا تولی جمره جاړي دا ولی پریشان بیا په جړه شکر کی راوغشت خالا وته بچي خیر د جړه سبب او وجه سره ما ته هوايه ک یا خالا وته وی ډیر ورځو شو چې ما پس یو رشتہ لراتله نن زما والدین او اغوی ته خو کړل او هغه کسان چې چاته خو کړل نو هغه الک په دفتر کې کلرک دی مور پلاری مندوان دی او هغه الک مندو دی نو الحمدلله ستاد لور د مرګتیا د وجنا ستاد کور د راتلو د وجنا ما ته الله د ایمان غونته نعمت راک الحمدلله قران حکیم می ویلې دی نو د یو اندو له کور بوزم نو د بل اندو په کور باندې به وردن نشم الته بزخ کلی منځونو سره سکو د قران پس خو زمرم د قران د حکیم تلاوت سره بز سکو خالا وته بچي خپکیګه ما ستا چې قران سره دومره محبت ته او ته بغیر د دین خو زما زندگی نه تیریږي والدین ته وګ نشي کولی واستي وجني پس طریقې سره بدا قران حکیم تا سره ال تلېګم اوس دغه جنې خو نوې مسلمانه شوی نور داسې پوره دین نه خو خبر نه ده قران یې زده کړی او دغه مونږ یې بس زده کړی خیر چې کله د دې غنیټه کې خو دې شو نو دا خالا ډیر زیاتو خيارا دغه اندو دغه ماشومې د لور مور پسې سوال جواب وکړ وی تاسو ته پته نه چې تاسو دا ماشومه دا زما د لور د ماشوموالي د پرایمري مرګره ده ټول مردا براتله مازیګر نه ماخه ما سوتنه پورې و ما کړې و نو چې څنګه تاسو بچی را داسې زمنګم بچی را نو که تاسو خوخه یو تاسو ول سامان کوي نو زبم یو شپږ و جوړې تیاری کم تاسو دې بچیله د دې پناب باندې د اغي اندو خزه ته شکل دا سوال جواب لار نو اغي ورته وی چې زه بغیر د خپل خاوند د مشورې نه تا ته خنشم کول خاوند سره به مشوره وکم چې غسوي چې کله د اندو کور تراغه نو دا خزه وته یې سړیا وی زمنګ دا ماشومه بتلاغه خالا کړه به د مازیګر نه واله تر ماخامه پورې و او دا غیر لور سره ډیر زیات تعلق دی نن هغه خالا یو جنیرا لګلې ده هغه وی چې دا سې تاسو بچی دا سې زمان بچی ده زه ول یو شپږو جوړوم ما ورته وی چې زه خپل خاون سره مشوره کوم خاون ورته وین صاحبدار دا خالا خوري روخياره خزره او دا خو زمونږ دی بچی تر لور پشان ګوري دې کې د مشورې څخه خبره بس خبرې ورته کړو پرې د چې ول جوړې کی هغه خزه ورته سوال جواب کوي ما خاون سره مشوره وکړه او زه چې ته ول جوړې نو د دې جوړې ولولېګل په دې نه پرله جوړې دغه خالا ورله و جوړې واغشته قیمتي د دې جنې پناب باندې جوړې کړې
هغه جوړ کړي او بیا داسې پروګرام یې وکړ چې قرآن حکیم راکوټې د هغې په منځ کې ګیر کو یو ګفټ یې ته جوړ کړ او چې کله د دغې ماشومې رخصتي وه نو دغه ګفټ یې ورکړه نږدې ورځو کې ولېږه او ورته یې وې چې ما و جوړې قیمتي غشتې دي ماشومې له مې جوړې کړې دي ګټ مې پې جوړ کړې ډېره زیاته خواري مې پې کړې ده نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا خپل کور کې مس پړئ چې کله دا جینۍ خپل نوي کور ته لاړه شي او هلته دا د هغې خپل سخر او خواښې او د خاوند په مخ کې وسپړي او دا به ورته وایي چې دا ما له خاله کړي دي ګاونډی د دې به سترګې هلته اوچتې شي دغې د هندو ښځې خپل خاوند ته وی چې هغې خو وی چې دا تاسو مه سپړئ دا ټوله قصه یې ورته وکړه هغې هندو یاره دا خاله خو ډېره زیاته هوښیاره ده واقعي هغې خو په دې ډېره خواري کړې ده سپړدو ته یې ساجت دی همداسې به یې ورسره ولیږو او بیا چې زمونږ دا بچی دا جوړې اچي کور ته به راځي مونږ بیا وینو که نه دې خو یې دا ماشومه پې کړې وه چې ته کله هم نوي کور ته لاړه شي او کوټه کې ځان لشي نو پس چل به دا قرآن حکیم لرکې او پټ بیګ دی چې ګورې هغه خلک تا نه خبر نشي د دواړو جهانو سردار مبارک هم فرمایي قرآن د دشمن ملته موړی ولې بېدبي له دې کافران د دې قرآن بېدبي ونه کړي که یو امني نو بېله خبره ده بس چې کله وادو شو او نور سامان لاړ دغه ګفټ هم پکې لاړ دا جینۍ چې ځان له شوه هغه قرآن حکیم یې د هغې دغه نه کپړونه لر که یو ځای کې یې پټ سنبال که چې کله به خاوند لاړ دفتر ته دی به دې خواښې ته وی یاره که ستا اجازت د کور کار مې وکړه لږ غونتی ارام به زه وکړم نه اکثر جینکې ښځې وي خوب وله پکاري هغې به ورته وي بچې ډېره ښه خبره ده ښکلې وخت یې ورسره تېره و خو هغې سترتې خوشحاله نو دی به هغوی ته وي چې زه آرام کوم په هغې وخت کې چې به کوم منځونه دي پټ کړي و کړی به و چې کومو باندې به هغوی پوهېدل نه هغه قضا به یې وکړه او دغه د آرام ټیم کې به دی د قرآن حکیم تلاوت کو د رب ذوالجلال شان ته ګوره روزې تېرېدې د خاوند او د جینۍ خپل مابین کې هغه محبت شته عجزه په دې ارمان ده چې زما د خاوند به څنګه مسلماني د الله شان ته ګوره دغه هلک بیمار شو بلډ کینسر یې شو الله دې موږ او تاسو زمونږ بچي مو ساتي او چې څوک دې بیمارو کې مبتلا دی الله دې شفا ورکړي بلډ کینسر یې شو اسپتال ته لاړ ټیسټونه وشو علاج یې شروع کړ هغوی ورته ویل یاره دا اخري سټیج کې دی او دا داسې حالت ته رسېدلی دی چې نور دا د دې علاج نه کېږي یاره ته مهرباني وکړه او ستا د زندګۍ لږې روزې پاتې دي او که دا تا په کور کې تېره کړې نو بهتره به مور او پلار یې هم خفه دي نوجوان زوی یې دی واده یې ورله کړی دی هلک یې کور ته راوست پته ورته ولګېده چې زما د ژوند شپې ورځې لږې دي یو ورځ یې ورسره دا ښځه د کټ پلنګې باندې ناسته ده دا هلک ورسره د محبت او د مینې خبرې کوي بیا دې ښځې ته وایي یې جینۍ وایي ته چې ته ما خفه کړې هغه ورته وایي نه وایي چې ته له مې ډب در کړی دی ورته وایي نه وایي څه تکلیف مې درته رسولی دی وایي نه وایي مینه مې در کړې ده که نه وایي یاو ښه نه وایي تا په خپله واورېدل او د والد صاحب د خولې نه د زما خبره واورېده چې ډاکټران وایي چې د دې بیمارۍ علاج موږ سره نور نشته دوایان یې موږ سره نشته د اخري سټیج کې ده نو زما د دنیا او د شپې ورځې لږې دي او ورته بیا وایي ښځې نن خو ما ته د کټ پلنګه باندې ناست دی پته نه لګي چې زما نفس به چا ته د کټ پلنګه کښېني او چا سره به دې واده کېږي دغه جینۍ ورته وایي وار مه خطا کوه اسپتال کې خو ستا علاج نشته په اسپتال کې خو دوایانې نشته خو ما سره یو داسې څیز شته چې هغه پته اوس کم نو ته به جوړ شي دی هلک ورته وخاندل وایي دا ته کوم ځای نه پکې لا ډاکټر حکیم او طبیبه راغلي چې اسپتال کې زما دوایانې نشته هلته ډاکټرانو سره علاج نشته او تا سره دا شیشې شته چې ته په موس کې نو زه به جوړ شم هغه ورته وایي بلکل به ته جوړېږې وایي ښځې سکې را باندې ولې نه هغه وایي که ټوکې کوي وایي په تا به زه هغه څیز کم
لوز برا سراو کې کته جوړ شوې او تا ته زندگی ملو شو تا ته شفا درکړې شو نو بیا چې ز سویم هغه خبره به منی دالک وته یې خزه اخر ستا کومه خبره مان ده منلې دا سه کومه خبره چې هغه ستا ما منلې زه خو بغیر د لوز نستا خبره اره منم خزه ورته وینا ما سره به لوز کې لاس براکه واده بکې چې زه څه خبره کوم تمام مری خوب درشي صحیح شو ښه وتوی خزي زده بغیر له استاد خبره منم خیر خزي ته وعده ولا وزيته واغش الکوي که ز جوړ شوم د دې بیمارۍ نه ته چې هر خبره کې که زما سر پکې ولې نزيزه بستا خبره منم بس د خزي په جیب کې وبراوه او په جک کې وبراوغشته یو کورسې راوغشته هغه ته مخامخ په میز باندې وبکې خو پاغه وبو باندې لګیا ده س الفاظ ویو د مناچي په بو چوب کوي او د خاون ته وی چې کله تګ کېږي د دینه به بس کې هغه به د هغې نو بس کلی او دی به وخت په وخت په هغې باندې روزانه وخت په وخت په هغې باندې دمونه اچول هغه به د هغې نو بس کلی ورځې شپې پکې تېرېدې دا خاوند دې ښځې ته وایي یاره ښځې دا صحت داسې لږ ښه محسوسوم د وجود کې طاقت محسوسوم داسې څو ورځې وشوې خوراک ته مې مړه کېږي وجود کې طاقت هم محسوسوم نو که ستا خوښه وي نو زه به لاړ شم در یو ټسټ به وکړم بیماري مې چې ته کمه شوې دي هغې ورته وایي لاړ شه سړیه ټسټ وکړه چې کله لاړ او په لیبارټرۍ کې ټسټ وکړم هغوی ورته وایي یاره ستا د وجود د بلډ کینسر هغه جراثیم ختم شوي دي کور ته راغې ښځې ته وایي یاره ټسټ کې خو هغه جراثیم نشته هغوی خو وایي چې هغه هر څه ختم شوي دي یاره چې تا را لیبارټرۍ والا خطا شوي دي هغې ورته وایي لاړ شه بله لیبارټرۍ کې ټسټ وکړه ښه لیبارټرۍ کې ټسټ وکړه لاړ بله لیبارټرۍ کې ټسټ وکړه بله کې وکړو ټولو ورته وایي چې ستا جراثیم ختم شوي دي مکمل ټیک ټاک او حیران په دې یو چې دا بیماری ښه کېدو والا ده نه ستا چې کوم ټسټونه راوړي دي چې دا سم ختم شو دی ډېر زیات خوشحاله دی کور ته راغی ښځې ته وایي یا ښځې دا په ما دې سکلي څه دي په دې اوبو باندې تا څه وې او ورته وایي نورې خبرې به وروستو کوو خو داسې پروګرام وکړه چې ما سر دې وعده کړې دغه وعده به سر ته رسې دی ورته وایي ښځې چې نن مې سرم ځي ماله نوې جون ما ته میلو شوې ستا خبره به منم هغه ورته وایي ووایه کلمه د شهادت یې ورته وایي ما پسې دا وایه مسلمان شي خو چې ښځې ته مخکې کلمه د شهادت وي که نه او وایي مسلمان شه دی ورته وایي ښځې اودې مو کوي خیمه او ورته وایي د اودو خبر نه د ویښو خبره بیا ورته دی وایي ښځې ولې ته مسلمان یې څه هغه ورته وایي الحمدلله وایي زه مسلمان یم وایي ستا پلار خو کټه ریندونې که هغه درنه خبر شو په دې سټ د طرف نه به دی لاله کي وی هر څه چې زما پلار ما سره کوي خو ما سر دی لوس کړی دی ما سر دی وعده کړی ده نن به ته مسلمانېږي کلمه د شهادت پوې یا ښځې وایي دا څه کې وایي هر څه چې لوز به پوره کې خبره به سر ته رسې ښه وایي په اوبو دې چوب کړي سوي د ال خو راته ووایه که نه وایي دا قصه به وروسته کوم هغه سړی داسې د ښځې په لاس کې راغلی و چې ماشاءالله د نن زمانې دا کوم هلکان ښځو دم کړی دي بعضې خو ګورې دم نی خو اکثر دم دي دم بعضې خو داسې چې بار به وخت تېروي نو خرش پرش چې کور ته راشي خرش پرش بار به ورته ملګرې 200 دلم وایي بې غیرته هم ورته وایي خو چې کور ته راشي ته به وایې چې شل یې وجلې او شل به نور هم وجلي نه ښځو سره به ښکلې زندګي رونو توروي د دواړو جهانو د سردار مبارک د وینا مطابق دا مولیان چې تخکاری دا ګوره اکثر ستاسو نه زیات راخي ګوره ښځې ته ښه تنګ دي الله دې اخلاق نبوي نصیب کړي نورونو هغه سړی و هغه ښځه ورته وایي ته مسلمان شي خبره به وروستو کوم سړی مسلمان شي اوس ښځې ته وایي قصه خو راته وکړه که نه چې ته څنګه مسلمانه شوې په دې اوبو دې چوب کړی څه دي
هغه ښځه ورته وایي زمونږ په ګاونډ کې یو خاله وه د هغې ماشومې سره زما دوستانه وه هغې کره راتلم هغې ځای کې هغې سره مې قرآن حکیم ووی الله د ایمان غوندې نعمت ماله راکړه چې کله ستاسو کور ته ودېدم نو په ما باندې اوسه پورې سخته وه چې کله به د دین زه خلاصېږم اگر چې محبت مې در سره و چې ته کله بیمار شوې نو هغې ښځې ما ته وې چې بچې ته خو خو ما د یو بزرگ نه یو صورت اورېدلی دی الم نشرح لك صدرك چې ته کله بیماره شې دا صورت د دین درود شریف مخکې وایه رستم وایه 41 بار دا په اوبو باندې چوب کوه هغه سکا تا ته به شفا میلاویږي په بیمارم سکا تا ولیدل چې جګ کې به مې ستا په مخ کې اوبه راواغېستې هېڅ مې پکې نه دی اچولی د دغې قرآن چې د آخرې زمانې په پیغمبر او زمونږ په پیغمبر الله نازل کړی دی د هغې دا یو صورت به مې ما چوب کو هغې سړي چې دا خبره واورېده چې د دې په دې یو صورت کې دومره اثر دی چې د کینسر هغه بیماری چې لا علاج ده هغه ختمی دا هغه مور چې خبر شو دا هغه پلار چې خبر شو رونو هغه ټول کور د قرآن د برکت هغه ټول مسلمانان شو چې دې قرآن کې الله دومره اثر پیدا کړی دی پته ولګېده چې دا د چا جوړ شوی کلام نه دی دا د الله خبرې او دغه پیغمبر هم رښتونی دی موږ ټول په ناحقه یو د دې قرآن د برکت د هغې هندوان هغې غونډې کورنۍ ته الله پاک د ایمان او د اسلام دا نعمت ورکړي دې کې الله هغه سر پیدا کړی ته به وایې چې زه خو هم صورت فاتحه ویم زه خو هم اخري صورتونه ویم او په ځان باندې دم اچوم او جوړېږم نه یرونو ته لږ سوچ وکړه خوله هم غواړي که نه اوس که فرض که مثلا یو سړی وي او تا ته وایي ټیم خو شته که نه تا ته یو سړی وایي د کلاشنکوف دا ګولۍ دله راوالي او تا ته وایي چې دې کې دومره طاقت دی چې زمري پیولي مې دله راغورځوي او دا دله خینزر هم راغورځوي او دا تیم راغورځوي دې کې دومره طاقت دی او یو سړی د کلاشنکوف دا ګولۍ راوالي او د شپې پیشو په پیو راغلی او دې داسې اوچته کې هغه پیشو پیولي یرونه هغه پیشو پې مري دی به وایي تا پسې به راشي چې انصافداره تا خو وایي چې دا زمرې راغورځوي ما خو پې پیشو ویشته پیشو یې زخمي هم نه کړه خوږې هم نه کړه مړی هم نه کړه او تا وایي چې زمرې وجني ابه تا ته وایي چې قمقل سړیه زمرې وجني او راغورځوي خو چې کله ټوپک کې کېدې چې ستا په لاس کې نی تی په ټوپک کې کېده نو بیا د دې ګولۍ زور ته وینه ستا په لاس کې زور نشته نورونو که دا خوله تا لږه د غیبت نه پاکه کړه که نه او د شیخ صاحب خبره د چرګانو د غولو د نسوار دې ته وغورځول او دا سیګرټ دې نسکه او په مخ ته دغه ګیره مبارکه یو بوچې پرېښوده د حرامو نه دې ځان وساته تقوا دې ځان کې پیدا کړه نو بیا هغه کلاشنکوف هغه ګولۍ هغه کالټوس چې د هغې جاجر ته لاړ شي زور پکې وي ته وګوره چې د دې قرآن زور بیا شته او که نشته الله پکې سر ښودی دی ډېر زور پکې شته خو خوله خو غواړي چې خوله خو یو بوچې پاکه یي که نه غیبت من کو چغلی من کو د حرام او د حلال خیال من نه ساتو نور قرآن کې الله پاک اثر ښودی ډېر زیات اثر دې قرآن کې الله پاک رونو دی ښودی ما راته وی د دې د وجې نه د کافرانو هغه کورنۍ دا مسلمانان شوي دي حضرت زماد رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابي دی دبم دا دم درها کولا داسې حکمت یې کو نو چې کله مکې مکرمې ته راغی نو د مکې مکرمې مشرکان ورته د دواړو جهانو سردار مبارک په ګوته کړ یره وی په دې سړي باندې جنون دی ټوقې ورپورې کولې او که د دې علاج دې وکړه نو دې سړي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولید نو د دواړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات خشته نو د پاک پیغمبر مبارک لراغی او وتویر واره په ډیرو خلکو می د دمونه چولې دي د ډیرو خلک علاج میکړی دی او هغه زما په علاج باندې خشوي دي او ستا علاج اسی کوم تا نه پیسې نه علم
نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خبره اورید زمون خلکو ته چې خبره شروع کې بتا ته لګي تباغت لګي بتا ته لګي تباغت لګي د افغانیان هغه سلام دی چې یو بل سره ورترغاړو ذکر یو ته شي بل ته شي یو ته خي بل ته خي یو خبره ته وګنی نو زمون خلک هم یو ته خبره کوي بل ته کوي یو بل ته وګنی پاک پیغمبر مبارک د اخلاق نو چې تا ورته خبره کوله مخبیتا ته خبره به مکمل اوریدا نو د خبره مکمل اوریدا بیا ورته د دوړو جهانو سردار مبارک وی کاکاجو زما خبره مور ګوره ډاکټر به د مریض خبره وي چې انسان نه جوړي نو ته خو به سرجن لنه ځي ول میډیکل سپیشلیست لځي او بیا چې ډاکټر لاله شي ډاکټر بستا خبره وموري که یو ډاکټر لته لاړ یو مریض او بعض ډاکټران داسي کنه چې هغه په سکند کې سړی پیژني چیرې د څه بیماری ده زمونږ تورمزو کې ام بي بي اس ډاکټر دی هغه ماته وی واټ ته به زمونږ یو ډاکټر و هغه براغی وی په واټ چې به داسې چکر ولګو مریضانو ته به قتل د کې دا بیماری لټوي د کې دا وی چې ټیسټونه به مولکل هغه بیماری به پکې وی دومره دغه تجربه و لکه یو سړی ته و ډاکټر لاړ شي بعض ډاکټر به ته وی ایچ بي ټیسټ وکړه رو بڑے لکه وجود کې وینه کمه ده بعضی بر د لاس تو ګوره لکه دلته سورهی نشته دلته نشته وي به وینه کمیره دي او تا ته به وینه ګولې ولګي نو خو چې ډاکټر د مریض خبره اوري دا مریض مطمئني او کنه ته د هغه مریض د بیماری مطابق د وی ملکی کنه خو دا هغه خبره طریق وخت کې نه خو ده او دا مریض راشي غدوی خوریم نو زمې خبره و نه ریده نو ماته به د وی سره بیماری لیکلی نو خيار طبيب او ډاکټر اگر چې د مریض خبره ووري نو د دواړو جهانو سردار مبارک وته سوي وی تا خو خپل خبرو کړو زمان وره هغه وته ډیره خبره ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وته خطبه وی چې دا کوم ما وختي وی او بیا پاک پیغمبر مبارک وته والسماء والطارق دا صورت وی خو چې دی وته وی پاک پیغمبر مبارک ته دوباره راته وای د دوړو جهانو سردار مبارک وته دوباره دا صورت وی چې هغه وورید یره وې ز په خپل شاعر ما د کاهنانو خبرې اوریدلې دي ما د ساحرانو اوریدلې دي دا تا چې کوم خبرو کې دا خو شعر نه دی دا هو کهانت نه دی دا هو سحر نه دی دا خو د سمندر هغه ویخته د دومره په جوړوالي کې دا رسیدلې دي وی دا ته چې سوي واقعي چې ته سوي بس وی ما ته پته ولګی چې ته روغ مقصد دا چې بیماران خو منګو د مکه مشرکانو هغه ساتي د رسول الله مبارک په لاس باندې بیغت او کو مسلمان شو د قران کې الله نورونو په دې مدرسو کې الحمدلله د قران حکیم خدمت کوي د مدرسو ته بخپل بچی را لیږو او که په خپل د قران نی ویلې نو تا د سکول تعلیم نه دی چې ګیره د راغلي دی وای مونږ پکې داخله نه ورک نه د مدرسې تراشه کستا عمر او یا کال له کستا عمر شپته کال راشه په مدرسې ته دی جمعه ته استاد سره قران حکیم شروع کله ختم کړي راخه خبره او کنه ختم دینه ک او مرګ دل راغی طالب العلم او چې کوم طالب له په طالبې کې مرګ راشي الله د شهادت مقام ورکړي د څه مرتبه الله ورکړي الله د شهادت مرتبه ورکړي نو یو لوی مرتبه بدر رب ذل جلال درکې دنیا باندې خشته آخرت باندې خشته د دا بچي د عالمان کې په مدرسو کې دا داخل کې فرض قیمه یا رزق بوله سو ورکړي رب العالمین رزق ورکون کې الله ولې د علماء تو ګرامات او ګور د نور علماء تو ګور دا علماء د روزه پسې ملش ستاده ګمان دي چې یو سړی قران زده کوي یو سړی د رسول الله مبارک حدیث زده کوي هغه ذات چې هغه سر د رزق چابیان دي ارساغه سری دي اب په رزق ته کې چرې بم داسي الله ته چې ورنږدې کېږي رزق په پراخه کېږي رزق پر الله پراخه کوي نور دا بیماری په مام راځي ورونو دا پتا سوم راځي لنډه خبردار دریو بجو نو دا پروګرام چالو شوی دی نو تاسو لنډه خبردار خیر الکلام ما قل ودل
غوره خبره هغه چې لنډه یو بس په ټول پورې دا زمونږ د دنیا کامیابی او د آخرت کامیابی هغه په دې کې چې په قرآن باندې موږ عمل وکړو. عمل به په څنګه کوو؟ قرآن به زده کړو، قرآن به په ترجمه باندې زده کړو، داسې به قرآن زده کړو، په سینو کې قرآن واچوي، دنیا او آخرت به ان شاء الله زمونږ راټولو خشتي. په دې باندې به بس کوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.